أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما دیر عزتمند مشرانو او ملمنو امزولو کشرانو او د کلی چې څونه ملګري دي زموږ د تنظیم چې څونه ملګري دي او زموږ د پی کې 87 چې کوم سٹار دي هغوی ته په دې پروګرام کې هرکلی وایم. اسحاق خان وی چېرې یو څو خبرې وکړه او داسې خبرې وکړه چې هغه د غیرت او د پښتو وي. نو زه یو خبره کوم، اسحاق خان دا بابای سیاست چې په کوم سټیج باندې ناست دی او دی چې موږ ته کوم سیاست ښوولی دی نو الحمدلله هغه ټول د غیرت او د پښتو نه ډک سیاست دی. ځکه چې نو دی موږ ته د یو لیډر پسې د سپکو میسیجونه کول یا هغې پسې کومنټ چې کول د دې سیاست ښوولی دی. الحمدلله موږ ته چې سیاست ښوولی دی دی د غیرت او د پښتو ډک سیاست ښوولی دی. نو کوم سړی چې په دې پوهېږي نو هغه له پوهه پکار ده. نن چې کوم خلک دا کومنټ چې کوي نو دا نن چې سړي دي او په دې مقام باندې ناست دي نو دا د پرویز خان خټک د لاسه او د عمران خټک د لاسه ناست دي. هر سړی په خپل ګیروان کې سوچ وکړي چې زه یو کومنټ کومه یا یو میسج کومه د دې بس دغه راځي ماته مونږ هېچا پسې خبرې نه کوو. خو کوم سړی چې غیرتي وي او مور کلک تړلی وي نو یو خبره ته کوم چې هغه پښتون وي نو هغه به هېڅکله خپل مشر پسې خبره ونه کړي. زه دا خبره کومه چې نن په دې علاقه باندې څه شوي دي. زما یو ورکوټی غوندې کلی دی او په دې باندې څه شوي دي الحمدلله نو دا د پرویز خان کاروان کړي دي، دا بل چا نه دي کړي. ګورئ مونږ به چې لاړو او خپلو ملګرو سره به کېناستو او څه لیکل به راته کېده نو کاغذ باندې به راته کېده چې ایس پر رول. زه یو خبره درته کوم دا واورئ، خو چې کله پرویز خان یوه خبره کوي یا کېږي او یا نه کېږي چې د دې علاقې څومره ترقیاتي کارونه دي. 2 کاله وشو چې موږ د ویلې ناظمي ملک ماجد خان پرېښې ده او نور ملګري زموږ راغلي دي. خو زه دا خبره کومه چې په 2 کالو کې د دې ماته 2 فوټه کار وښیي موږ به سیاست پرېږدو هغې سره به نفیق کوو. دا د خولې خبرې نه دي، دا عملي کار دی. موږ چې د پرویز خان په سیاست او د دوی په کاروان کې شامل یو او بله ورځ ما ته چا ویل چې تا لارې بدلې کړې ما ورته نه. الحمدلله زه د 2015 نه پرویز خان سره یم او اوس هم یم. موږ ته هغه خپل مقام راکړو، ډسټرکټ نوشهره ته خپل مقام ورکولی نه. ولې چې یو سړی خپل مقام چاله ورکړي، یو سړی کرایدار دی او هغه سبا خپل کور واخیستو نو ولې هغه مالک ته بیا ببر شي چېرې دا تا دا چې ولې کړي دي. الحمدلله پرویز خان د ډسټرکټ نوشهره یو پهچان جوړ کړو، خپله پارټي جوړه کړه، چا پسې تللی نه دی، ده پسې خلک را روان دي. الحمدلله د علاقو نه وګوره ایم ان اې ګان ایم پي اې ګان نن تاسو ته را روان دي، ډسټرکټ نوشهره ته را روان دي.